لارې نه بدلیږي. که چیرې د دغو اصلاح نه وه، په انسان کې اعتدال نه و، بیا انسان سمې لارې ته نشي تللی، بیا په غلطه لار روان. موږ په خپله زندګي کې په دا 5 فوټه قد کې، په دا 6 فوټه قد کې موږ ته څومره اسلام راوستی ده. یو هر انسان چې کښېني دی له بله شروع چې چیرې په مجلس کې نو مجلس خو د خدای فضل ده. الحمدلله الله دومره کمزوري راوستې ده، دا د موږ تاسې دا د جیب دشمن نه ده، موبایل دیجې ته یې رسولي یو ځوانان، دا ځینې مشیاران چې په دې لګیا سوي دي، نه یو راسه زده ده، نه یو پښتو زده ده، نه یو غیرت شته، حیا پورته سوله، احترام لاړی، ادب پورته سو له منځه ولاړ. ولې؟ دا د چا کمال ده؟ دا د دغه موبایل کمال ده، دا د دغه موبایل په موږ تاسې باندې احسان ده. نوجوان بچیان کنکلي دي موږ تاسې نسلونه داسې ور برباد کړي دي چې اوله لوی دشمني، لوی عداوت د هغو په زړو کې له علماو له نیکو خلکو سره وي. ولې دا ماشوم بچی، دا د ما او تا کشر ورور، دا د ما او تا ماشوم وړوکی چې راپورته کېږي، اول د دې معشوقه محبوبه موبایل ګرځو. موبایل ورته اخلو چې بچی خفه نه شي. اول بچی ته موبایل ورکوو چې دی خفه نه شي، یا ونه زاړي یا زندګي خرابه نه شي. موږ ټول دا روشن خیاله یو، بچی ته نوې زندګي ورپېژنو، او د الله د رسول وال چې کوم احکامات او کوم لارې چې موږ تاسو ته واضح دي. الله فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځان له اور د جهنم وساتئ او خپل بچیان له اور د جهنم وساتئ. موږ سهار راپورته کیږو، بچیان مزدوري ته لږو، د مزدوري طریقې لارې ورشویو، د روپۍ ګټلې طریقې ورشویو، خو لیکن یو به هم له بچي دا پوښتنه نه وي کړې چې بچیه تا نن سهار لمونځ وکړه دې نه و؟ بچیه ته کار ته تللی وې، ماښام ناوخته راغلې، مازګر او د ماسپښین د ماښام مونځ تا چیرې وکړو؟ بچیه 100 روپۍ دې راوړې، بابا نن 1000 روپۍ دې اړې وګټله، نن 1500 وګټله. دغه د کار سړی دی. د قیامت په ورځ هغه سخته ورځ به د دغو بچیانو لاسونه وي، د ما او تا به ګریوان وي. دا خپل بچیان به له ما او تا څخه پوښتنې کوي. نن خو حالات دې وړ سوي دي، د انسانانو زړونه دومره مسخه سوي دي. دلته موږ سره مخته چاته بیان کوو، مال په والله که سړي دا زړه غواړي چې چاته یو خبره د دین وکم یا چاته یو د دین لاره وښیم، ځکه زړونه دومره مسخه دي، دومره بدل سوي دي، ته ورته غږېږې لکه دیوال ته غږېږې. خبره کوي کوي اخیر بیان ختم سي، څه بیان یې وکړه؟ لسره دې په تا باندې خدای دا خبر ونه کړي، لسره دې دغه ملا شپت مه کوه. ته ځان سره خپله دا انصاف وکړه، په خپل ځان باندې دا شفقت وکړه چې دغه عالم یو خبره د دین راته وکوله، څو خبرې ما زده کړې، عمل به څو کوم. دا خبره نسته، دا سوچ نسته. دا د موږ نوجوانان، دا د موږ همزولي ملګري. الله فرمایي چې قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځان له اور د جهنم وساتئ، خپل اهل او اولاد له اور د جهنم وساتئ. دغه ماشومانو دغه نوجوانانو څخه چې موږ تاسو د علما دغه لاره دا دین نه ورښیو، بیا به څوک راځي؟ بیا به بل نبي راځي، نور صحابه به راځي، هغه سلسله ختمه ده. کم از کم له دې بعد چې یو انسان په ځان کې دغه احساس سوچ پیدا کړي چې دا دومره وخت مې تېر کړو، 20 کاله مې زندګي تېره کړه، 25 کاله مې زندګي، 30 کاله مې زندګي تېره کړه، ما د جماعت مخ نه ولید، ما د خپل شایسته مخ د الله دپاره په اوبو نه کړل چې اودس وکړم او جماعت ته ولاړ شم. له دې بعد خو دا عهد او دا وعده وکړم چې زه به خامخا دا ذمواري نبا کوم. د الله رسول فرمایي چې څوک کوم انسان کوم بنده دین ته وخت ورکوي، الله رب العزت به د هغې د دنیا د رزق اسباب له غیبه ورکوي. موږ څه عیب شیطان دومره په سر ټکولي، دومره له سمې لارې بدل کړي، موږ یې چې ټوله ورځ به منډې وهم، بیا به خدای روزي راکوي، ټوله ورځ به منډې وهې، خدای به روزي نه درکوي، ټوله ورځ به ستړی هلاک یې، تر مازګزاره به ته ډېر پریشانه یې، او خدای به دې ډېر پریشانه کوي. هم په دې کې شک هم نشته. د الله د رسول کول د څوک مازه ته نه راځي، څوک دین ته غاړه نه ږدي، الله رب العزت به هغه ته روزي هم نه ورکوي، او خدای دې ورم نه کړي. هغه انسان ته خدای ورم نه کړي چې نوجواني هم وي، جوړ صحت هم وي، په دې هم ښه خبر وي چې لمونځ فرض د الله نوجواني هم راکړې ده، بیا زه ولې په غلطه لار روان یم؟ الله یې دما خواته راسه، رزق روزي به هم زه درکوم، خوشحاله زندګي به هم دما خواته تېروې، ته د چا په لار روان یې؟
الله فرمایي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يدعو الى مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله رب العزت فرمایي شیطان د تاسو دشمن دی او انسانانو او د 14مې صدۍ مسلمانانو د 15مې صدۍ مسلمانانو شیطان د تاسو دشمن ده. دا تاسو په بدو کارو باندې امر کوي. تاسو ته یې منځونه مه کوئ روزې مه نیسئ. تاسو ته یې حج مه ادا کوئ نیکه لار باندې مه ځئ. تاسو ته یې د مسلمان صفت مه کوئ د مسلمان غیبت کوه. تاسو فرمایي چې علماو سره دشمني ساته او الله سره فرمایي والله يدعو الى مغفرة منه وفضلا. الله یې انسانانو زه تاسو مغفرت ته رابولم تاسو جنت ته رابولم او انسان او بدبختانو راسي دي ما خوا ته راسي دي ما په څنګ کې کېنئ. انسانان په چپه خوا روان دي ورځ په ورځ کال په کال درجه په درجه نور مختوري بدبختي ورته رامخته کیږي. ولې څوک چې د الله دشمني ته تیار سي هغه به د عالم سره دشمني کوي. څوک چې د الله بدبختي ته تیار سي هغه به له علماو سره نفرت پیدا کوي. الله رب العزت زړونه داسې مسخه کړي لکه هغه د بني اسرائیلو د یهودیانو نه وو چې موسی علیه السلام به خبرې ته کولې. دی بس دا کتاب یې له ځانه جوړ کړی دی العیاذ بالله. دا له کوم خوا راغلی دی؟ زموږ چې کوم د آباو د اجدادو دین و موږ په هغې لار روان یو. د مصر بادشاهي د موږ د آباو د اجداد وه. موسی علیه السلام مبارک راغلی ده اوس له موږ هغه بادشاهي وړي. الله موږ د دین خوا ته رابولي شیطان هم غلط خوا ته بوځني. موږ د الله نه منو شیطان منو. جناب رسول الله فرمایي چې دا د دین مثال داسې ورده یو کوم سړی چې په کور کې مېلمستیا وکړي بیا یو قاصد یو داعي ولږي چې ورسه خلک رابوله دې کور ته چې ما دعوت تاسو ته تیار کړی ده. نو که چیرې دغه انسان د دغه داعي دعوت قبول کړي هغه انسان هغه مېلمستیا ته ورځي او د کور عالم دې خوشحاله وي دی هم په نس موړ سي. که چیرې د دنیا په معاشره کې دغه انسان د داعي دعوت نه کړي قبول هغه د میزبان کور ته ور نه سي خو دا انسان به خالي خفه سي. دغه مثال دا نقصان به نو الله نبی اسلام بارک یای چې دا کور نه ده کور دغه د دار اسلام مثال ورکړی ده چې دار اسلام دا د مسلمانانو کور ده. داعي هغه بلونکی د کور ته چې راسي مېلمستیا وخوري هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ده او مېلمستیا چې په دې کور کې کړې ده هغه موږ ته دا دین ده. که څوک د دغه داعي نه ومني چې جناب رسول الله ده او څوک د کور ته نشي راسي دین اسلام ده او په دغه دین عمل نه وکوي چې الله او رسول الله موږ تاسو سره شولی ده بیا به رسول الله هم خفه وي الله به هم خفه وي. خفګان نه ما سوا بیا چې دا کوم انسانان په معاشره کې اوسي ګناهونه کوي په غلطه لار روان وي بیا به د خالي خفګان نه وي بیا به دغو انسانانو ته سزا او جهنمونه ورکوي. محترم عزیزانو خبرې واورو بس اتې تر لمن ټکو روان سو موږ ملا صاحب خبرې وکولې دا ته دغه حد محدود دي. عزیزانو خبرې به اړ هم منو به هم عمل به هم پې کوو. مشهد بس